बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीद साहब ढेर मनना زه د سواد نیوز انتهایی مشکور یم چې کله هم په کوم باندې مشکل وخت راغلی نو دومره د اظهار خیال دا موقع فراهم کړې ده. سبانه اجلاس زموږ په دې عقله باندې دی چې په ملک کې بې تحاشه مهنګایي ده، د بجلۍ ناروا لوډ شیډینګ دی، د ګیس هم ناروا لوډ شیډینګ دی، د تمام طبقه فکر خلکو زندگی اجیرن ده، خلک په بال بچ ساتلو باندې حیران او پریشان دی. منګه भरपूर کوشش وکړو په سوشل میډیا باندې، په الکترونیک میډیا، په پرنٹ میډیا باندې، خو هیڅ قسمه حکومت چې کوم نه د ټس نه مس نشو. لہذا منګه د ملاکنډ ډیویژن په سطح باندې تمام تاجر برادر چې زموږ د بازارونو صدور سیکرټریان دي، د چترال نه والا تسخاکوټه پورې، د بیشام نه والا تر بونیره پورې موږ ټول سبب مدو کړي دي او موږ د حکومت په دې ظالمانه قدمونو باندې غور خوځ کوو او د دې خلاف په موږ भरपूर احتجاج کوو. زه که اوس تاسو ته خبره وکړم دا به قبل ذات وختي انشاءالله سبا زما سره ډېر تکړه مشران، د بړخې د بازار صدر، د دیر د بازار صدر، د بردیر د بازار صدر، چترال بازار، د باجوړ، د زیل شنګلې، بونیر ټول صدور صاحبان به زما سره انشاءالله. کامل یقین زما ده دی چې موږ باقاعده د شټر ډاون اعلان وکړو، ورځ وټاکو او موږ خپل احتجاج چې کوم دی هغه حکومت په مخ کې ریکارډ کړو. تاسو ته بخوبې معلومه ده چې هر طبقه فکر هغه حیران دی او پریشان دی، که هغه غریب دی، که هغه میډل کلاس دی، که هغه نوکر پیشه دی. نن د غوړو ډبې ورکوټه ډبې په 2.5 روپۍ دی، د غوړو ټیم په 1000 روپۍ دی. نن پېټرول 253 روپو ته ورسېدو. دې نااهله حکمرانانو چې کوم ته سهولت نشو ورکولی دوی اقتدار ولې په لاس کوو. لہذا انشاءالله تعالی چې بل ورځ زموږ سبا کوم اعلان وشو او هغه به انشاءالله भरपूर احتجاج به شټر ډاون به په ټول ملاکنډ ډیویژن کې به تمام کاروباري ادارې، تمام دکانونه به بني انشاءالله. که په دې ونه شو د هغې نه پس به موږ یو بل سټپ والو او هغه سټپ دپاره به هم دوباره غور خوځ کړو او هغې دپاره باقاعده اعلان کوو. زه ستاسو انتهایی مشکور یم چې په هره موقع باندې تاسو ماته د اظهار خیال دا موقع فراهم کړله او زما اواز، زما جذبات قوم ته، زما تاجر برادر رسوئ. ډېره مهرباني.